المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته. طالبانو ساده او پښتو ترجمه په تیر درس کې تاسو ته ما کړې وه. ترجمه د عبارت دا والحمدلله حمد شرعي الا ثابت ته چا لره؟ الله تعالی لره. ولیکن مطلق د ثبوت تعبیر مو نه کوه. څه شی مو ویل؟ حمد شرعي ثابت ته چا لره؟ الله تعالی لره او مختص دی الا در الله تعالی پورې او دغه الله تعالی مستحق د چا دی؟ حمد شرعي. خبرم د چا کړې وه؟ الا د اختصاص کړې وه او د چا مو کړې وه؟ د استحقاق مو کړې وه. خو لیکن ویلي مو چې دا الحمدلله دعوه ده. بیا مو دا ویلیو چې دعوه کومه معمولی دعوه نه ده، دعوه هم ډېره لویه دعوه ده. او لویه دعوه ولې ده؟ ځکه په دغې دعوه کې اثبات التوحید او رد علی الشرک من کل الوجوه. د توحید اثبات پکې و او په شرک څه شی و طالبه؟ رد و. نو ځکه چې صفات د خدایتوب دي د الله تعالی پورې خاص کړل. نو د خاص معنا خو دا وه چې دله ربه ثابت وي او د بل چا نه به نفي وي. نو چې دته د صفات د الوهیت ثابت کړل اثبات التوحید، او چې د بل چا نه د نفي کړل نو څه شی شو؟ رد علی الشرک راغی. نو دعوه اهمه او د اهمې دعوې دپاره مونږ ویلو چې دلایل پکار وي. نو درې دلیله مونږ او تاسو دلته په دې دعوه باندې ویلې. څو دلیله مو ویلې؟ درې دلیله مو ویل. په دې دلایلو کې وضاحت شته. ساده تعبیر مو داسې کړی و حمد شرعي الله تعالی لره ځکه خاص دی او دی ځکه مستحق دی چې دی کامل یکتا دی په خپل ذات جلیله کې. کامل یکتا دی په چا کې؟ او څوک چې کامل یکتا وي په خپل ذات جلیله کې نو هغه مستحق د صفاتو د خدایتوب وي. دویم تعبیر مو داسې کړی حمد شرعي مختص د پورې ځکه دی او دی مستحق ځکه دی چې دی کامل یکتا دی په چا کې؟ تنها د یکتاوالي خبره به نه کوي. د المتوحد نه به تعبیر په چا سره کوو؟ په کامل یکتا سره. په چا سره؟ کامل یکتا سره. ولې؟ وی دغه ذات چې دی کامل یکتا دی په خپلو صفاتو جلیلو کې، او کوم ذات چې کامل یکتا وي په صفاتو جلیلو کې نو هغه څه شی وي؟ مستحق د حمد وي. الله تعالی ځکه مستحق د چا دی؟ او دریم تعبیر مو څنګه کړی؟ الله تعالی مستحق د حمد ځکه دی او د حمد د ده پورې مختص ځکه دی چې دی پاک دی په صفاتو د جبروت کې د شیبو د نقصان نه او د علاماتو د نقصان نه. او کم ذات چې په صفات الجبروت پاک وي د شیبو د صفاتو د نقصان نه نو هغه خو مستحق د حمد وي او حمد دغه پورې مختص وي. نو فالله تعالی کل الحمد والحمد مختص. وشوه المتوحد کی وضاحت کو طالبا چې متوحدی صيغه دلته د باب تفاعل راوړه د مزیدونه او د باب تفاعل درې خاصیتونه د معترض وی دلته یو نه صحیح کیږي. هغه خپل ځکه وضاحت کو. خدای نه ورستو وکمال صفاته راغلی. په کمال صفاته کې د رب کریم صفات ذکر دي. د صفات وضاحت کو چې صفت چاته ویل کیږي او اقسام د صفت څه شي دي. خو د دې نه وړاندې طالب اول نه باید دا خبره ذهن کې کېنوي چې په دې خطبه کې چې دراوړل چې الله تعالی کامل یکتا دی په خپل ذات جلیله کې او الله تعالی کامل یکتا دی په چا کې؟ په خپلو صفاتو کمالیو. په چا کې؟ په خپلو صفاتو کمالیو کې. یا لن آسان تعبیر بلو کې ما ته وګورئ. دا المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته او كمال صفاته. دا دوه عبارتونه چې تاسو راغون کوي خلاصه د دې دوه عبارتونه دا جوړیږي چې د الله تعالی صفات دوه قسمه دي. یو صفات سلبیه دي او دویم صفات ایجابیه دي. څه شي دي طالبه؟ په کمال صفاته کې اشاره صفات ایجابیه وته ده او په المتقدس عن په دې کې اشاره چاته ده؟ صفات سلبیه وته ده. نو د دې عبارت لن مقصد دا ذکر کا چې الله تعالی هغه ذات دی چې هغه کامل یکتا دی. په چا کې؟ په ذات کې هم کامل یکتا دی، په صفاتو ایجابیو کې هم، او طالب پاک دی چانه د شیبو د نقصان نه
د شیبو د چانه نقصان. یعنی دغه ذات لره صفات سلبیه چې هم څه شي دي ثابت دي صفات سلبیه ورلرم څه شي دي نو چې دا راغې په دې خطبه کې ذات راوړه ورپسې صفات راوړه صفاتونه بعد نعوت الجبروت راوړه نعوتم جمع د نات ده او نات چاته ویل کېږي صفات ته ویل کېږي او په دې کې اشاره صفات سلبیه وته ده نو د دغه عبارتونو پر راوړلو سره مخکې د دې چې موږ تفصیل د صفاتو کو او یا تفصیل د صيغه د متوحد کو دا یاد کړئ چې مصنف په دغه خپل کتاب او په دغه خپل خطبه کې براعت الاستحلال کړی دی څه شي کړی دي طالبان براعت الاستحلال چاته ویل کېږي نو دا ځان سره یاد کړئ براعت الاستحلال طالب دا په دوه معناګانې لري څه شي لري یو معنا د براعت الاستحلال معنا اضافي ده او دویمه معنا د براعت الاستحلال معنا لقبي ده څه شي ده یو معنا او بل معنا لقبي او دا دو معناګانې ورته ولي طالب وایي ځکه براعت الاستحلال مرکب اضافي دی او هر مرکب اضافي دوه معناګانې لري څه شي لري دوه معناګانې یو معنا اضافي لري او دویمه معنا د معنا اضافي قانون داوی چې پاغي کې بته د مضاف ځان ته تعریف کړي او د مضاف الیه به ځان ته تعریف کړي او معنا لقبي دي ته ویل کېږي چې د مضاف او مضاف الیه دوانو د پاره به یو تعریف کوي بیا دې ته تعریف لقبي ویل کېږي او چې دلته موږ راغلو براعت الاستحلال راغی نو مرکب اضافي دی نو د براعت بزان ته تعریف کو الکه براعت چاته ویل کېږي و براعت دا تفوق او چتوالی ته ویل کېږي چاته ویل کېږي نمونه خارج کې شته دی او کلام د عربانو کې نمونه لري عربان وی براع الرجل څه شی وی دا براع الرجل کله وی اذا فاق على اقرانه چې کله سړی په خپل اقرانو باندې څه شي شي پورته شي نو عربان صيغه د چا استعمالوي براع د چا استعمالوي او استحلال چاته ویل کېږي و استحلال چې ده دا یا ماخوذ ده د رؤیت الهلال نه او یا ماخوذ ده طالب د چانه د صوت السبینا فی مبدأ الولادت ماشوم کله پیداش د پیدایش سره سم دست دغه د خلینه आवाज را پورته شي دغه نه استحلال دا خستل شوی او یا کله سړی میاش ویني نو د میاشتې د لیدو سره سم یا ناڅاپه یو دم چې څنګه نظر په میاشت پریوزي نو د خلینې اواز پورته شي لکه میاشته نو یا د دې نه راخستلی شوی او که د صوت السبینې راواخلو فی مبدأ الولادت او طالبه که د رؤیت الهلال نه راواخلو خو د آیات کې چې د دې دواړو سره معنا د دلالت لازمه ده څو سره لازم دي معنا د دلالت سره څنګه لازمه ده د دلالت معنا ورسره داسې لازمه ده طالبه دا صوت السبی چې ده هم دلالت کی علی حیات السبی صوت السبی په څه شي دلالت کوي حیات السبی ماشوم ژوندی نه نو چې आवाज پورته شي نو علی معلومات شي چې کله ماشوم مړ نه دی بلکې څه شی دی ژوندی دی او دویم ته وګورئ دا رؤیت د هلال په څه شي دلالت کوي و رؤیت د هلال چې ده دا دلالت کوي په مقدار د ایام باندې په مقدار د چا باندې خلک چې څنګه میاشت ویني وایي که نه لکه یا د یوې ورځې د څوک وي د دوه ورځو د څوک وي د درې ورځو ده هغه مقدار د ایامو باندې دلالت کوي که نه نو استحلال که په هر معنا باندې موږ او تاسو راخلو نو لازم ورسره څه شی دی دلالت دی لازم څه شی دی ورسره وپېژند تاسو براعت مو وپېژنده او استحلال مو وپېژنده اوس مجموعه براعت الاستحلال چاته وایي دا خو هغه اضافي تعریف و چې د براعت مو ځان ته وکړه او طالبه د استحلال مو چاته وکړه مجموعه د دواړو تعریف په دې طریقه باندې وکړو و براعت الاستحلال عبارت دی د چانه د هغه کلماتونه چې مصنفین راوړي په خپلو خطباتو کې او په دغه کلماتو کې اشاره وي ما سیاتی مقاصدو ته چاته اشاره وي پکې مصنفین په خطبو کې داسې کلمات راوړي چې په دې کلماتو کې را روانو مقاصدو ته څه شی وي اشاره وي څه شی وي طالبه دې ته براعت الاستحلال ویل کېږي په اعتبار د چا سره تعریف لقبي دی اوس تاسو ته ما ویلي چې هر یو تعریف لقبي
او هر یو څه شی طالبه اضافي تعریف د دې په منځ کې یو څه مناسبت وي سره کنه یا د لغوي او د اصطلاحي تعریف په منځ کې به سره یو څه مناسبت وي کنه د مناسبت طالبه چون کې څه شی و انا په تعریف اضافي کې څه شیانو دو شیانو براعت او څه شی نو د لقبي تعریف په هم مناسبت د براعت سره ذکر کوو او د لقبي تعریف په هم مناسبت د استهلال سره ذکر کوو نو مناسبت د لقبي تعریف د براعت سره په دې ټکی کې دی ویلکه په کومه خطبه کې چې کم کتاب کې چې براعت الاستهلال شوی وي نو دا کتاب فوق وي په نورو کتابونو باندې براعت معنا فوقیت وکنه دا کتاب فوق په چا باندې په نورو کتابونو باندې او فوق ولي وي و فوق ذکر وي چې په دغه کتاب کې یو ځل اشاره وي مقاصد ته اجمالا او دویم ځل په دغه کتاب کې اشاره وي مقاصد ته تفصیلا نو په دغه کتاب کې تفصیل بعد الاجمال وي او کوم کتاب کې چې تفصیل بعد الاجمال وي هغه اوقاوي په ذهن کې هغه خبره په ذهن کې خواقي کیږي او کوم کتاب کې چې تفصیل بعد الاجمال وي هغه فوق په کتاب باندې چې په کوم کتاب کې تنها تفصیل وي نو ځکه چې دغه کتاب فوق د پاره کتاب باندې چې په کوم کتاب کې براعت الاستهلال شوی او مناسبت د براعت الاستهلال طالبه د استهلال سره څه شی دی موږ ویل کې استهلال د هر چا نه راواخستلی شو که د رؤیت الهلال نه راخستلی شوی او که د دین نه راخستلی شوی خو لازم ورسره دلالت دی که نه نو د معنا اصطلاحي د استهلال د بالا لغوي سره مناسبت په دې ټکي کې دی وایي په دې کتاب کې هم په دې خطبه کې دلالت پر روانو مقاصدو باندې څه شي باندې دلالت وي طالبه روانو مقاصدو هم پېژنده براعت الاستهلال دې شي ته براعت الاستهلال وایي دا کوم طالب د صوفیانو کې موږ درس کوو لیکنې را بلال مولوي صاحب سره نور شته دی ښه اتې نو واخلئ دلته نور اهمې خبرې را روانې دي هغه مختلف کتابونو نه بعضې شیان راغونډ کړي هغه ته نو واخلئ ځان ته یې کاپي کړي چې پښتې دی کې نه درته په کار راځي نو خلاصه د خبرې دا راوتله چې زموږ په دې کتاب کې براعت الاستهلال دی هغه څنګه هلکه موضوع د علم الکلام څه شی ده خو اثبات التوحید دی او اثبات د چا دی د صفاتو دی باري تعالی لره په دې کتاب کې او په دغه فن کې د الله تعالی د توحید او د یووالي اثبات دی د الله تعالی د وجود اثبات دی او په دغه کتاب کې اول ورځ چې تاسو تمام مسله ذکر کړو د کتاب خلاصه مې درته ویل خدا مې درته ویل چې په دې کې اثبات د چا دی د صفاتو دی باري تعالی لره هلکه د ممکناتو خالق الله تعالی دی او دغسې ذات چې دا ممکنات په داسې اوصافو عجیبو باندې پیدا کړي چې هر یو کې بیل بیل صفات دي د انسان بیل صفتونه دي د خره بیل صفتونه دي د غوایي بیل صفتونه دي د مرغیو بیل صفتونه دي نو دغه ذات به داسې یو څوک وي چې خامخا هغه به عجیبه صفات لري د هغې صفاتو مطابق به د دا شیان پیدا کړي نو هلته ورته حیات ثابتوي هلته ورته اراده ثابتوي مشیت ورته ثابتوي وغیره نو دا مقصود دی په چا کې په دغې فن کې او د کتاب په اول کې چې دی راغی وی ویلې چې الحمدلله المتوحد بجلال ذاته بیا ورپسې وایي وکمال صفاته نو ذات ته اشاره راغله او ذکر د ذات هم دی پکې اجمالا ذکر د صفات هم پکې دی وکمال صفاته اجمالا المتقدس فی نعوت الجبروت التم صفت د باری تعالی ذکر دی اجمالا وروستو بیا په دغه کتاب کې د دې څه شی را روان دي تفصیلات را روان دي نو دغه شي ته طالب څه ویلی کېږي براعت الاستهلال وایي تاسو په دې باندې پوه شئ تکون شئ و یو خبره ضمناً درته دلته کومه طالبه وروستو به راشي هلته بیا خپل ځای کې درته وضاحت کوو د براعت الاستهلال کې تاسو ته ما وویلې چې دا مرکب اضافي دی او په مرکب اضافي کې څو نقطې وي څو شیان وي یو به تعریف لقبي کوو دویم به تعریف نو د براعت الاستهلال چې مرکب اضافي دی نو د مرکب اضافي تعریف اضافي کېږي او تعریف اضافي یو مو د مضاف تعریف وکړه پکې او دویم مو د چا وکړه د مضاف الیه تعریف وکړه د چا تعریف مو وکړه پکې او آخره کې مو د مضاف او د مضاف الیه د دواړو څه شی وکړه یو تعریف وکړه څه مو وکړه یو تعریف مو وکړه او دا ځان ته جدا جدا تعریف مونږ ولې وکړه د مضاف جدا تعریف مو ولې وکړه او دې طرف ته طالبه د مضاف الیه مو جدا تعریف ولې وکړه دا د مضاف او د مضاف الیه مو جدا جدا تعریفونه ځکه وکړل چې د مرکب اضافي تعریف لغوي نه وي یا لنډ تعبیر بل وکړي مرکب اضافي مو وایي چې تنها مرکب یاد کړي وایي د مرکب تعریف لغوي نه وي د مرکب څه شی نه وي تعریف لغوي د چا وي د مفرداتو
د چاوي الف چې لغوي تعریف ذکر کړي نو د چا ذکر کوي د مفرداتو ذکر کوي لکه دا اوس چې موږ وویل چې د براعت یو تعریف دی او د استحلال څه شی وه لغوي تعریفونه مو کړل که نه او وروسته چې دا دواړه راغونډ کړه نو د دې دواړو دپاره بیا یو څه شی وکړه اصطلاحي تعریف وکړه څه شی مو وکړه طالبه اصطلاحي تعریف مو وکړه په دې ځای باندې مازغه خلاص شول دا خبره مې ځکه درته وکړه چې د مرکب اضافي د مرکب د مضاف به ځان ته تعریف کوي او د مضاف الیه به څه شی کوي ځان ته تعریف کوي د مرکب اضافي دپاره تعریف لغوي نه وي بلکې تعریف لقبي وي او په مرکب اضافي کې تعریف لغوي دا به د جدا جدا د مضاف ځان ته وي او د مضاف الیه به څه شی وي په اصل پوه شوئ که پوه نه شوئ نو چې کله په دې اصل پوه شوي چې مرکب اضافي تعریف لغوي نه لري تعریف لغوي د چا وي د مفرداتو وي د چا وي نو دا نن سبا بعضې ځوانان دا لګېږي طالبه د علم الغیب تعریف راته کوي وایي علم الغیب دوه قسمه دی یو علم الغیب لغوي دی او بل علم الغیب اصطلاحي دی څه شی دی یو وایي علم الغیب او بل علم الغیب وایي علم الغیب مخلوق ته ثابت دی لغتا او دې طرف ته باری تعالی ته ثابت دی اصطلاحا مخلوق ته وایي علم غیب لغوي ثابت دی او طالب خدای تعالی ته علم الغیب اصطلاحي ثابت دی نو علم الغیب راته تقسیم کړی دی چاته لغوي او اصطلاحي ته چاته تقسیم کړی نو تاسو ته ما اوس وویلې طالبه علم الغیب مفرد دی که مرکب او کم مرکب دی اضافي مرکب دی که نه نو مرکب اضافي دپاره تعریف لغوي مرکب اضافي دپاره تعریف لغوي وي تعریف لغوي د چا وي د مفردات وي نو چې تعریف لغوي د مفردات وي نو چې دا ځوان سره لګېږي وایي چې علم الغیب دوه قسمه دی یو لغوي دی او بل اصطلاحي دی او دا لغوي علم الغیب ته وایي مرکب ته وایي نو خبره یې غلطه ده که نه مفرداتو تعریف کل لغوي کی طالب د مرکباتو تعریف څوک لغوي نه کوي تا ته پکار دا ده چې د علم ځان ته تعریف وکړي او د غیب څه شی وکړي نو چې د علم د ځان ته تعریف وکړه د غیب د ځان ته تعریف وکړه د هغې نه بعد بیا دواړه سره را یو ځای که علم الغیب که د دې را یو ځای کېدو نه بعد درستو بیا د دې یو تعریف وکړه څه شی وکړه طالبه یو تعریف وکړه نو اصول دغه دي مسله دغه ده و چې ته رالګېږي او د اول نه رالګېږي او وایي چې هلکه علم الغیب دوه قسمه دی یو علم الغیب لغوي دی او دویم علم الغیب څه شی دی دا ستا کار دی خو تاسو ته ما نقطه در وښودله چې خبره څه شی ده طالبه غلطه ده ګوره خبره څه شی ده او عین د نحومیر شریف خلاف هم ده ښه یو څور طالب و دغه کې موږ سره درسونه واخلي پاکستانی و هغه به نحومیر شریف ته نحوامیر ویلی ها نحوامیر شریف کې ګوره دا لیکلي دي که نه دا نحومیر داسې یو کتاب دی چې دا تا ته ډېره ترقي درکوي خو کله صفات یې ورته ذکر کړي دي هلته یې لیکلي دي بعد حفظ مفردات لغت وروسته د چا نه د یادولو د چا نه د مفرداتو د لغت نه د مفرداتو د چا نه مفرداتو د لغت نه نو ګوره هغې نه معلومیږي د نحومیر شریف نه چې د لغت اعتبار د چا سره دی د مفرداتو سره دی د لغت تعلق د چا سره دی علم اللغت څه شی بیانوي مفردات بیانوي او که نه منئ تاسو دا منجد راواخلئ یا المعجم الوسیط راواخلئ یا لسان العرب راواخلئ چې هر یو کتاب تاسو د لغت وراخلئ که تاسو هلته د یو لغت معنا ذکر کوئ نو د مرکب اضافي معنا به پیدا نه کوي یو ځل به تاسو صیغې ته ځئ ټیک ده مثلا سمعه دی سمعه څه شی دی طالبه نه مرکب دی څه شی دی مرکب دی که نه ځکه فیل دی او فاعل دی نو دواړه چې راغونډ کړي نو څه شی ده نو ته په لغتو په کتاب کې د سمعه معنا نشي پیدا کولی ته به یو ځل لاړ شي د سمعه مصدر ته یا لکه مصدر د سمعه څه شی دی نو ته به ووایې چې مصدر د سمعه دی سمعون نو بیا د لغتو په کتاب کې چې ته معنا پیدا کړې نو معنا به د سمعون پیدا کړې نه د سمعه هلته به درته وایي چې سمعه چاته ویلی کېږي نو د لغت کتابونه بحث د چا نه کوي د مفرداتو نه کوي تعریفونه د مفرداتو کوي او دا ځوانان راولګېدل طالبه خوب به هم مرکب اضافي ته نوم د چا کېښود تعریف لغوي کېښود خطاګانې هر چا کې وي ښه خو الله دې موږ او تاسو نه ضد لري کړي ښه دا ضد داسې یو بېکاره شی دی چې ولې د زړه ته در ننوته که نه
نو لا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. باری تعالی وایي د یو چا ضد د تاسو په دې باندې مجبوره نه کړي او د یو چا دشمني د تاسو په دې مجبوره نه کړي چې تاسو څه شی وکړئ. عدل پسې پرېږدئ. څه شی پسې پرېږدئ؟ هر چا سره که د دشمني و نو دشمني په خپل ځای باندې و عدل کوئ، انصاف کوئ. و اقرب للتقوى. عدل څه شی دی طالبه؟ اقرب دی تقوا لره. څه شی دی طالبه؟ اقرب دی تقوا لره. دا د مسلې نن سبا د علم الغیب ګرمې دي. تاسو ته زه وروستو په دغې کې ووایم انشاءالله مناظرې کورس کې ګډوندي و د پنجشنبې په ورځ باندې. خو صرف دغلته مې نقطه درته ذهن کې در کېښودله چې تعریف لغوي د مرکباتو نه وي د چا وي. د یو تفصیل مونږ کړی و. الله د شهید صاحب ته درجات بلند کړي. د علم الغیب یو وضاحت یې کړی و چې علم الغیب شقونه لري. همدې شر لقاید کې را روان دي. ښه چې تاسو ته زه به دا ثابته کړم چې د الله تعالی او د بنده د علم ترمنځ فرق څومره دی. د الله تعالی د علم څه حیثیت دی او د بنده د علم څه حیثیت دی. نو بیا دلته محققین او متکلمین راپورته شول او ویې ویلې چې هر څوک د پیغمبر علم ته نسبت د علم الغیب کوي دا مشرک دی. هر څوک چې ورته دا نسبت کوي دا مشرک دی. ولې؟ نو عامه ده، دا قانون هم پکې و. که څوک د پیغمبر علم ته علم الغیب وایي نو که کلي علم پیغمبر ته ثابت وي دا کلي مشرک دی، او که جزئی علم څوک د پیغمبر علم ته وایي نو دا جزئی مشرک دی. دا خبرې خلکو وکړلې. دلته چې وضاحت ورپسې راغی چې والکه تقریبا 2 اتیا مفسرینو حوالې مونږ پیش کړې چې دې مفسرینو د پیغمبرانو علم ته د علم الغیب نسبت کړی دی. دا مونږ خوري کړې. نو دغې نه بعد دویم تحقیق راغی. بیا ویلي چې علم الغیب 2 قسمه دی، یو لغوي دی او بل اصطلاحي دی. وایي لغوي مخلوق ته ثابت دی او اصطلاحي د خدای صفت دی. اول یې ویل چې څوک مخلوق ته علم الغیب ثابت دی هغه مشرک دی. دویم تحقیق دا راغی چې علم الغیب 2 قسمه دی، لغوي دی او اصطلاحي دی. څوک چې ورته اصطلاحي ثابت دی هغه مشرک دی، لغوي ورته ثابت دی. نو ظلم پرې په دې کړی و چې اول کې خبره مطلقاً کړې وه. دا نه وه پکې چې دا لغوي دی او اصطلاحي دی. خو چې بیا کله په دویمه مرتبه کې تحقیق راغی نو تحقیق همداسې تحقیق وطالبه چې د مرکب اضافي دپاره راته تعریف لغوي راته یې راکړه. او مرکب اضافي څه شی نه لري؟ تعریف لغوي او بیا د الله فضل دی چې د همغې ورځې رئیس ورک دی دویم جواب یې بیا نه دی کړی. دا صرف دومره چې کله ستا په ذهن کې د یو چا په خلاف خبره کړي. علم الغیب داسې مسله ده چې هلته پاکستان کې او د هندوستان کې دا بریلیان په دې مسله ولاړ دي. څوک پکې افراد کوي، څوک پکې تفرید کوي. نو د علم الغیب په مسلې بریلیانو قول کړی وه. دا ځانان دا ولګېدل د بریلویت د ضد د وجې نه. دا خبره یې داسې کړله وایي چې څوک په علم الغیب عقیده ساتي چې انبیاو ته شته دی نو دا کس مشرک دی. دې نورو نقطو کیسو ته بیا پکې نه کتلې چې تو درګه زما خبره څومره وزن لري. اردو کتاب مخې ته کېده د هغې نه اخذ وکړو، فارسي کتاب مخې ته کېده د هغې نه اخذ وکړو، چېرته رساله مخې ته کېده د هغې نه اخذ وکړه. خو تحقیق دا شی نه دی. تحقیق به انشاءالله په همدغې کتاب کې موږ او تاسې کوو چې علم الغیب د الله هم صفت دی او علم الغیب د بنده هم صفت دی. خو د الله د صفت او د بنده د صفت څومره فرق دی؟ ځمکه اسمان. څه شی دی طالبه؟ بله ورځ مې درته وویل چې صفات د الله تعالی قدیم دي او صفات د بنده څه شی دي؟ نو چې اوس یو سړی وایي چې صفات د الله تعالی قدیم دي او صفات د بنده حادث دي، دا یو فرق. دویم فرق ته وګورئ. صفات د الله تعالی چې دي صفت ذات دي. صفت ذات دا معنا چې چا ورکړي نه دي، خپل صفات دي. او صفات د بنده څه شی دي؟ عطوا ده. څه شی ده؟ عطوا من الله ده. بنده چې کوم صفات لري نو دا صفتونه چا ورکړي؟ دا 2 خبرې شوې. دریم صفت دا وګوره د الله تعالی صفات چې دي هغه تجدد نه قبلې فی کل زمان. همقسې وي ازلي او ابدي دي. ازلی دی لا بدایت له، ابدی دی لا نهایت له. او صفات د بنده ازلی ابدی نه دي. یو وخت نو بیا ورته ورکړل، اوس چې ورکړل نو همیشه به نه وي، بیا به ورک شي. تجدد فی کل زمان قبلی. نو چې اړخونه جدا شول. د الله تعالی صفت قدیم او د بنده صفت او د الله تعالی صفت ذات دی او د بنده صفت عطوا. د الله تعالی صفات تجدد نه قبلې په کل زمان او د بنده صفات تجدد قبلې. نو چې دومره فرقونه د الله تعالی او د بنده د صفات ترمنځ راغله نو اوس به شرک د څومره وي؟ دې ته شرک وایي. شرک ګوره دې ته ویلی کېږي، وروستو تاسو ته ورل دي کتاب کې را روان دي. شرک دې ته ویلی کېږي چې ان یجتمع اثنان علی شیء، 2 کسان په یو شي باندې سره شریک وي او په دې یو شي کې د هر یو ځان ته جدا جدا حصه معلومې. دې ته شرک وایي. 2 کسه څه شی وي؟ په یو شي شریک وي او د یو کس پکې ځان ته جدا جدا حصه معلومې، نو شرک دې ته ویلی کېږي.
لکه دا موبایل دی 1500 روپۍ تا ورکړي 1500 روپۍ دی بل ځوان ورکړي دواړو په شریک اخته نو خلک کوی چې د موبایل کې دا دوه کسان سره څه شي دي مستتا په 1500 روپۍ ځان خپل موبایل اخته او بل خپل موبایل اخته سم موبایل لري وغه هم لري نو دې دوه ته شریکان ویل کېږي نه مطالبه ايه د علم الغیب عقیده په شرک کې کوم دوران و دا عقیده په شرکی کوم دوران کې و چې یو بنده را لګېدو داسې عقیده یې ساتله چې الله تعالی تم علم الغیب شته علم د هغه قدیم دی بنده تم علم الغیب شته علم د دم قدیم دی الله تعالی تم علم الغیب شته د غم صفت و ذات بنده تم علم الغیب شته د دم صفت ذاتی دی عطوانه ده بل د الله تعالی علم الغیب شته تجدد فی کل زمان نه قبلی ازلی ابدی صفت ده او بنده تم علم الغیب شته ازلی ابدی صفت ده بنده نو کچیرته یو بنده دغه سی عقیده ساتل نو په دې عقیده باندې څه شی ده مشرک ده څه شی ده طالبہ ولی شرکت دغه شی ته وایي چې دوانه په یو شی راغون شي ام قدیم دام قدیم اغم صفت و ذات دام صفت و ذات اغم تجدد نه قبلی دیم نه قبلی دې ته شرک وایي نو اوس کته وایي چې یو قدیم دی او بل حادث مشترک راغی نو شرک ونی وایي دا خلک د شرک په مفهوم نه دي خو شرک دې ته وایي چې دوه کسان په یو شی راغون او دلته شی یو دی چې څه صفات چغي وایي چې ګوره د خدای صفت قدیم دی د بنده حادث دی ولی بنده خپل حادث دی صفات هم حادث دي د الله صفات صفت ذات دي چا نه دي ورکړي او د بنده صفات څه شي دي انا عطا من الله د خدای تعالی ورکړي د بنده صفات ازلی ابدی نه دي د الله تعالی صفات ازلی ابدی دي نو چې ته دا چغي وایي او بیا مې وسړی را لګيږي او تاسو مشرک وي نو هغه بیچاره به د شرک په مفهوم نه وي کوه او دا د مولا ته نه خپه مولا به یو ویلا دغه ته هدایت کوي خو خپه هغه تیم چې دا څوک نه چې دا څوک نه ستني چې وی بیرون راوځي خو دغه خدای منتر په ذهن کې پروت نو چې هر څاوي مخلوق ته الغیب ثابت کړو دا مشکل دغه په خپل باندې بیا دا شرک خبره تاویږي را تاویږي نو په دغه خبره باندې نیم امت مسلمه د اسلام نه وباسي خلاص نیم امت مسلمه او تاسو به څه نه جوړیږي تاسو ما تحقیق وکړه خدا به ضرور نه وي چې تاسو خامخا تاسو بیا له سوچ پکې وتی خیر دی اړخونه ولټوي خبرې ولټوي وضاحت وکړي سره دغه نه بعد بیا په دغه مسله باندې قول وکړي چې را مسله ده سیده خو صرف تاسو ما غبیخ دی وخدا چې د بنده او د الله تعالی د صفاتو په منځ کې دومره فرق دی صفات الله تعالی ته ثابت حیثیت یو شی بنده ته ثابت حیثیت بل شی کده چې مشرک کېدل طالب ته سميع نه یې کنه سمع تاسو صفات نه او سميع باری تعالی نه دی الله تعالی سميع نه دی ته بصیر نه الله تعالی بصیر نه دی ته حي خدای تعالی حي نه دی الحي القيوم خدای ټول صفاتونه تاسو ثابت دي او چاته ثابت دي خدای تعالی تم ثابت دي نو بیا خو په کار دا چې دغه حي او د قيوم او د غرنګ د چا د سميع او بصیر په وجه باندې چې څوک مخلوق ته سميع او بصیر وي په کار دا چې د مشرک دی ولی وې د سميع باری تعالی دی بصیر الله تعالی دی رؤوف الله تعالی دی رحیم الله تعالی دی او قران شریف کې نبی رسول الله تم رؤوف او رحیم ویل شوی دی او چې دا څوک دغه صفات ثابتولو باندې بنده ته مشرک نه وي هغه ته حق معلوم دی الله سميع په یو معنا دی او بنده په بل معنا الله بصیر په یوې معنا دی بنده په بل معنا الله تعالی حي په یوې معنا دی او بنده په چا باندې په بل معنا او کله دې لحاظونو لحاظ ونکي نو هیڅوک په مسلمان ثابت نه کی نو چې په سميع کې او په بصیر کې دغه معنا لحاظ کې الله تعالی سميع او بصیر په یو معنا دی په علم الغیب کې نه مشکل دی ولی امت مسلمه د اسلام نه باسي نو خلاصه دا طالب چې علم الغیب څه شی مرکب اضافي او تاسو تماول چې په مرکب اضافي کې د مرکب ځان ته تعریف یو د چا د مضاف ځان ته تعریف او د مضاف الیه او دا دوانه یو تعریف لغوي نه لري څه نه لري